یو ځل نبی علیہ السلام منبر ته ختلو، آمین ویلو، بیا آمین ویلو، بیا آمین ویلو. صحابه کرام حیران شو، یا رسول الله نس مونځ دی نس دعا شروع ده، آمین هم پس باندې ویل، عجیب شان عمل مکو. نبی علیہ السلام ویل دعا شروع ده، یا رسول الله چا دعا کوله چې تاسو آمین وای؟ وی جبرئیل الامین راغلیو، هغه ما ته دعا کوله، ما پی آمین ویلو. اندازو کوي چې جبرئیل دعا وی، د فرشتو سردار دعا کوي، د پیغمبرانو سردار پی آمین وای. د دې دعا په قبولیت کې بس شک وی چې څه دعاګانې به کړې وي، کم اهم ایشو بوي، کم اهم مسله وا، ولی نبی علیہ السلام آمین وکړو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی جبرئیل راله، زه چې په اوله پوړی باندې ختم، جبرئیل ویل صبر وکړه، زه یو دعا وکم، آمین وایا. یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وایا څه دعا ده؟ هغه نبی علیہ سلام ته دعا کوي، بعد الله وی الله دی هلاک کی اغه انسان من ادرک رمضان، چې کوم رمضان المبارک اومملو، رمضان المبارک روجی خنی ولیدا خمزیدار ارسه پکې روجی نسی، فلم یغفر له، خود د مغفرت او نشو زکه چې د خپل ګناهونه پرې نه غوستل. نبی اسلام وی آمین. سوچ کوا د مسجد نبوی یا د مسجد حرام جمعات ته یو موز پکې په 1,00,000 په 50,000 باندې دی، او د پیغمبر عزتمندو آمین دی، د فرشتو چې کوم دی دعا ده، او د الله د طرف نه به اډر شوی، نو داسې دعا کې به څومره زور وي. نو عزتمندو صرف په دې باندې پته منه شو رمضان المبارک ډیره برکتي میاشت وي، به خو چې چا د پاره به وي. هر شب شب قدرست گر قدر بدانی، شب قدر دی خو چې تای قدر وکړو، چې قدر دی ونه کو شب قدر خو نه. نو دی وجې نه عزتمندو د الله نه یریدل پکار دي، د دې آسان کار دی. وګوره په دې روزه کې د الله سره مینه پیدا شوه که نه؟ ته وګوره ګناهونو سره د نفرت پیدا شو که نه؟ ته وګوره څه ګناهونه تا پرې غوستل که نه؟ ته وګوره څه نیکۍ دې زیاتې شروع کړې که نه؟ چې دا په دې حالات کې نو بس بیا صحیح ده که نه؟ نو ای خیال است و محال است جنوب، بس اسې تمې کوه. من اتبع نفسه هوا وتمنى على الله، الله وی بیوقوف سړی تاسو پیژنئ چې هغه د خواهشاتو تابعداري کوي او خپل خواهشاتو چې څه کوي هغه کوي، وتمنى على الله، او الله باندې اسې تشې توري تمناګانې ساتي چې الله غفور الرحیم دی. ګوره د الله مغفرت هم بانی غواړي، یو عمل غواړي. ستا خپل پلار چې ته کار نه کوې تا ته کنځل کوي، ستا خپله ښځه چې کوم دی ته چې کور ته ځي او پیسې دې وې نه وړلې او څه دې وې نه وړل تا ته خبرې کوي، وایي څه تشپاڼې خاوند راله مور کړی دی او خاندي تا پورې خندا کوي. د دنیا ټول نظام الله داسې پیدا کړی، د بدلی نظام دی. البته د الله دربار کې اسانیانې دي، تا چا سره ورانه وي، تا چا سره ورانه وي، تر څو پورې چې ننواتې کې نه ورغلی، عذر دی نه ویلي، ګډ چهره دی ورته نه حلال کړي، 4-5 کسان دی نه بوتلي، هغه تا نه راضي کېږي. وایي د خلکو مخکې به مانه معافي غواړي، او د شپې به راځي او د ورځې به راځي او د خلکو مخکې به کې. د الله دربار کې داسې نشته. ستا ګناه ده، الله ته ځان لره شه. د بیت الله په ځای بیت الخلا کې ناستې، لګې بیت الخلا کې لیټرین کې ناستې، په هغه دوران کې درته الله نه یره محسوس شوه چې یا الله دلته منډه شمه، یا الله زه خو ډېر ګناهګار یم. او د بیت الخلا او لیټرین کې دننه د سترګو نه یو ساس کې اوښکه پرېوته، الله رب العزت دې په بیت الخلا کې هم ټول ګناهونه معاف کوي. داسې دنیا کې کېدی شي یو سړی ته تا بدی کړی دی، هغه وایي ورور لیټرین ته راشه هلته درنه معافي غواړم، وایي ښه یو دې الټه کار کړی اوس را پورې خنداګان یم کې. یو سړي ته وایي غلطي شوې ده، خو بجي ځان له به معافي غواړو، نه زه دې د پلاني په مخ کې شرمولی یم، د پلاني په مخ کې به مانه معافي غواړي. څوک دې نه معاف کوي، پلار دې ځان له نه معاف کوي، د ټولو بچو مخ کې به مانه معافي غواړي، د ټولو مخ کې به پوزه راکاږي. هی رب کریم دې 80 کاله دې د الله څخه بغاوت کړی دی، 40 کاله دې کړی، چا 10 کاله کړی، چا 15 کاله کړی دی. الله وایي بیت الخلا کې ناست او په زړه کې دې د الله یره راله ورپېدې، الله درته ټول ګناهونه معاف کړه. الله داسې نه وایي چې اوس اودس وکړه اوس بیت الله ته راشه، وایي نور کارونه به پخپله سیده کې، خو ګناهونه مې دنه په دې لیټرین کې معاف کړل. نو داسې رب کریم سره نو دی وایي نبی علیه السلام آمین ویلو، وایي او جبریل دعا وکړه، وایي بدبخته دی هغه انسان، هلاک دی شي هغه انسان چې رمضان المبارک تیر شي او د مغفرت ونشي. الله د رمضان المبارک د روژه ماتي په ټایم کې په زرګونه کسانو مغفرت کوي او ستا پکې ونشي. وجه څه ده؟ کینه مغسې ده، بغض مغه شان دی، او دغه رنګې عزتمندو خباست مغه شان دی، ختمیږي نه. نو ګنده لوښي کې که په رمضان کې وي او که بغیر رمضان کې خلک پکې پاک چیز نه ږدي،
نو دی وجه نه ان شاء الله توبه به الله توبه سو کړه ان شاء الله ګناونه به ان شاء الله پریدو کړه ان شاء الله ان شاء الله دویم نبی علیہ السلام بیا آمین ویلو یا رسول الله ولی دا دویم آمین صد پارو ویل جبریل چې دویم پوړی تو ختم ما ته پیغمبر پاک لک ساده انتظار وکا زه یو دعا کوم ما ویل عجیب دعا وکي زب آمین ویما نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی ز خبرو جبریل خیره وکړل او ما په آمین ویلو ځکه زی ایثار کړو ما په دویم پوړی ولاړو ما جبریل وی بدبخت دی او دوزخی دی او دغه هلاک دي شي هغه انسان چې ستا نوم د چا مخې تراشي او پتا باندې درود ونوي دا ټول وی صلی الله علیه وسلم بیا وی صلی الله علیه وسلم درود شریف نویل دی باندې ډیر ویدونه راغلی بعضو کې راغلی کم سړی چې درود نه وی دا بیلارې دی دا په جنت په لاره باندې نه دی بعض روایتو راځي د دوزخ په لار باندې روان شو بعضو کې راځي دا بې وفا انسان دی نبی علیه الصلاۃ والسلام وی په بعضو کې راځي وی دا بې دینه انسان دی د دې دین سره تعلق نشته د پیغمبر پاک نوم راځي دا درود نه وی او بعضو کې راځي وی دا بخیل انسان دی ځکه په دې باندې د یو پیسم نه لګي او بیا ما باندې درود نه وی د دنه بخیل انسان په دنیا کې نشته په درود باندې سړی یو پیسې هم نه خرج کی نو په دې باندې په مجلس کې یو ځل واجب دی که بار بار انسان نشي ویل بار بار باز عالمانو ویل پکار او کني یو ځل ویل پکار دی چې کله د نبی اسلام نوم راځي او دریم ځل نبی علیہ السلام آمین ویلو چا باندې آمین ویلو و چې چا مور او پلار بوډاګان دي ضعیف شوی دي دوی سره خواریګانی کړي دوی باندې تعلیمونه کړي دي دوی باندې سبقونه ویلي دي او دوی له خوراکونه ور کړي دي اوس هغه بوډا شو او دا اوس هغه بوډا شو او اوس د خدمت هغه ته ضرورت دی د خدمت هغه ته ضرورت دی او دا د دوی خدمت اونکی او ځان له جنت اونګټي جبرئیل علیہ السلام وی الله دې تبا کی نبی علیہ السلام وی آمین یا د مور پلار نافرمانی نو دی وجه نه عزتمندو د یو پلار نه لس بچو تربیت کیږي یو پلار لس بچو له خېټې ډکۍ یو پلار لس بچو له جامې ورکۍ یو پلار په لس بچو سکول وی یو پلار په لس بچو مدرسه وی یو پلار د لسو بچو د پاره کور جوړ کړی دی یو پلار د لسو بچو د پاره مور راوستې ده یو پلار د لسو بچو د پاره ټوله ورځ په ګرمۍ کې ګرځي خولې د ځان نه کوزوي بیا د لسو بچو نه چې کوم دی یو پلار نه سنبالیږي دا لس بچي د څه دپاره او داسې بچی په تندرو لګي چې په لس بچو کې پلار د فقیرانو په شان باندې ګرځي دا لس بچی د یو جوړې کپړې دپاره لس روپۍ نشي راجمع کولی دا لس بچی یو لقمه چې د خولې نه راوالي لس نوړۍ شي پلار له نشي ورکولی یو نوړۍ نشي ورکولی دې پلار به هر بچي له لس نوړۍ ورکول لس بچي 100 نوړۍ به ورکولې اوس دا لس بچي یو نوړۍ د پلار دپاره نشي ورکولی پلار یې په روژه کې ګوټ کې پروت دی الکه ته پکوړې خورې چې زمونږ پلار بیمار دی ته کباب خورې زمونږ پلار وی بیمار دی ته شربت څکې وی د هغه شوګر دی ته مثلا چکن او روست چرګان خورې وی زمونږ پلار بیمار دی ټیک ده بیمار دی د بیمارانو هم خوراک شته که نه ته ولې ښه مزېدار کورنۍ چرګ والا او هغه سپینو اوبو کې پوخ کا او د هغې یخني جوړه کا دا وله ورکه که نه سورکړی چرګ وله بد دی خو دا سپین په اوبو کې پوخ شوی چرګ خو وله ښه دی که نه ځان له روزانه روز چرګ راوړي قسم قسم پکوړې راوړي دا د پنیرو پکوړې پلار د خواره خوله نیولې ده انسان په طاقت باندې شلیږي انسان چې خوراک ونه کي هغه غریب بیا هم روجي نیسي هغه رپېږي خوراک یې نشته دی تور چیو سره روژه ماتوي داسې باباګان بوډۍ خسي هغه خو نه غواړي د بچو نه هغوی چې د بچي وس په مینه کېږي نو هغه درې چرګان چې ټوله روژه کې راوړي یو چرګ د هغه لس ورځې کېږي لس پیسې کا یو پیس هغه خوري لس پیسې کا لس ورځې وخوړو درې چرګان یې صرف لګي فرش کې ولګي دا روزانه یو وله راکړه که هغې نه خوري په دویم ټایم کې بیا ته خوره سوچه پی وله د 100 د 150 روپو د یو 50 روپو وله پی راوړه دا قیمتي کجوري وله راوړه دا خو خوړی شي که او دا شان عزتمندو شات وله راوړه او دا شان ورله زیتون راوړه دا ورته یو ډبې کېده وی پلاره که خوري او که نه خوري دا ستا دپاره دي په دې به زه خوشحالېږم چې ستا مخې ته پراتي هغه څه کوي هی دا پلاران دا پخوانی خلق عجیبه سخیان خلق دی او د دوی زړونه دریاب دی چې کله روژه ماته کی هم ستا بچي ته آواز کی بچیه راشه تا وله مټیان ورکړي ستا د بچي په خوله کې هغه مټۍ کېدي
تا ولا کجوري ورکړي وروسته ستا لور ته آواز کي راشه بچیا راشه نوسۍ ما تاله کجوري ساتلي هم حق د خپل حصې کجوره راوالي ستا د بچي په خوله کې کېږي واپس خوراک ملته راځي خو موږ او تاسو پې الله نیسي د جبریل یا الله هلاک کړي هغه انسان چې د مور او پلار خدمت نه کوي نبي اسلام وایي آمین نو دی وجه نه عزتمندو د دې نه خیال ساتل پکار که چا نه مور او پلار خفه تلي اوس هم طریقه شته یو سړی و چې دا مسله اوس په منبر بیان کړه دا خو روزانه تبلیغ والا په دې کې بیانوي تبلیغ نصاب کې خو ته تعلیم ته نه کښېنې اوس هم طریقه شته اوس یې طریقه دا شته چې پلار دنه خفه دی د تر خدمت وکړه چې پلار دنه خبر دی خفه تلی دی مړ شوی دی د پلار د خور خدمت وکړه دا هم په هغې کې راځي که مور دنه خفه تلی ده د مور د خور تپوس وکړه د مور د رور تپوس وکړه الله رب العزت به د قیامت په ورځ باندې تا معاف کړي چې کوم عمل دی وکړو صدقه دې ورکړه دا یا الله زما مور ته ورسې یا الله زما پلار ته ورسې چې پلار ته دې ډالۍ ورسي د پلار رحم ډېر زیات دی پلار ډېر رحم دل وي چې ستا د طرف نه وړوکې شان ډالۍ هغه ته قبر ته ورسېده هغه به یا الله ما مې خپل زوی ته خیري کړي دي زما زوی زما په خیرو کې مه نیسه یا الله ته یې معاف کا بعضې مړو ته خبر ورکولیږي چې دا د زوی راولېږله دا د لور راولېږله داسې د قبر یو عالم دی داسې نه چې هلته انسان کاڼي په شان پروت وي هلته انسان ته د عذاب احساس کېږي هلته د نیکیانو ویستبشرون بالذین الله رب العزت خوشخبري ورکوي بعضو مړو ته چې فلاني دله دا راولېږلو فلانی ستا نه پس مړ شو فلاني داسې ښه کار وکړو نو اوس هم وخت شته عزتمند خو تا په هغه وخت کې پلار باندې څه نه خوړل اوس هم نه خورې نو انتظار کوه بله ورځ دې بچي راغټېږي تا سره به د دې ډبل کوي بیا به دې پته ولګي